باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر آداب قبرستان. یو طالب مقبره او قبرستان ته ور داخل شو دې بسنګ دعا کوي دا غي بارکه درته دعا خي. وبي قال سنا ابو كريب حدثنا مرسل عن ابي قدينة عن قابوس بن ابي غبيان عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم. رسول الله ورته متوجه شو. دا آداب د زیارت القبور دی چې قبله ته بشا کی او مړی ته مخ کی. اکثر په قبر کې چې مړ خلک دینو د مړی مخ قبله طرف ته کی نو تبا قبله ته شا کی او مړی ته مخ کی. دا آداب د زیارت القبور دی. فاقبل عليهم رسول الله متوجه شو په خپل مخ مبارک مړو ته نو ورته وی چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا تاسو زمغه مخکینی ونحن بالاثر ومنګم در پسیو حق لار دا پدې منګم تاسو پسې را روان یو. او نورو روایاتو کې زیات ټکی السلام علیکم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا سلف ونحن بالأثر يغفر الله المستقدمين منا. باقاعدة دا دعاګانې مختلف روایاتو کې راغلي دي. دا السلام علیکم نا بالظاهر دا معلومیږي چې مړي اوري لکه دا مسلک د حضرت عمر او دا عبد الله ابن عمر ده. دا السلام علیکم نه معلومیږي چې مړی اوري او دا مسلک د حضرت عمر او دا ابن عمر ده. او ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی مړی نه اوري. مسئلہ بین الصحابہ هغه لګیا د اختلافي ده. شوافیم د مړی دا اوریدو قائل دی. امام ابو حنیفه نه دی بارک سنس نظر اغله دمره چې د فقه او مسله دا کيو سړی وی چې والله لا اکلمک یو طالب بل طالب ته لا اکلمک یا دا مخاطب طالب مرشو او دا بل طالب ورਦੀ قبر ته څنګه الله یار امام سے وی دا خبره چې دا قبر سره کوي پدې نه حانسيږي. نو دینه بعد کسانو دا مستنبط کا چې امام صاحب د سماع موتا قائل نه ده. حالانکه دا ځان ته بل مسله ده لکه مبنا د ایمانو پاور باندې دانو کلام جوندي سره خلک کوي د مړي سره سو کلام نه کوي. نو دی وجنه کې سړی قبر ته ورغی ور سره خبرې کوي دا کلام فی العرف نه ده او مبنا د ایمانو پاور ته. د دیوبند علماء کی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ د دې قائل ده چې مړی اوري هغه مړی اوري او دی باندې استدلال کوي چې هغه د رسول الله مبارک السلام علیکم ورته ویل ده. او بل حدیث کې راځي چې مړ یسمع قرأ نعالهم د خلقو د خپوت د پڼو چغار موري دغه وخت نکیر او منکر راشي. نکیر او منکر مړی ته دمر زر راځي چې لا د جنازې خلق چې کوم قبر جوړ کو هغه دې د حرکت کوي او د امر د هغه د پڼو چغار اوري او دغه وخت ورته نکیر او منکر راشي. من ربک وما دینک تپوسونه شروع کی. نو د یسمع قرأ نعالهم نه معلومیږي چې مړی اوري. دغه وجه امام بخاری باب راړي باب المیت یسمع خفق النعال مړ اوري د پڼو چغاره باب راړي امام بخاری. او دارنګ رسول الله مبارک چې د بدر په بندر کوی ودریدو د بدر په بندر کوی کې او یا تنا غټ غټ کافران چې مسلمانانو وجلیو هغه ورغردول بندر کوی ته او رسول الله راغه او دا هغه سره خبرې کوي
بیا چا ورته وی چې ولې اوري؟ نو رسول الله وی والذي نفسي بيده، زما دې په هغه رب قسمي چې د چا په قبضه قدرت کې زما روح ده، ما انتم باسمع، نه تاسو زیات اوریدونکي د دې مړو نه، دا مړي چې زما خبره څنګه اوري تاسو هم داسې نه اورئ. نو قلیب بدر کې چې کوم مشرکان پراتو، رسول الله د هغې باره کې فرمایل چې والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم، د دې نه تاسو زیات نه اورئ. دغه رنګه اکثر علما د سماع موتا قائل دي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ دغه کتاب د اقتداء الصراط المستقیم په دوا سره اقتداء الصراط المستقیم هغه کې وایي چې استماع المیت للاصوات من السلام والقراءة حق، مړه د خلکو سلام موري او که یو سړی قرات کوي یا څه کوي دا باقاعده اوري. دغه رنګي نور علماء هغه د دې قائل دي. نواب صدیق حسن خان چې هغه لوی اهل حدیث دی، دغه کتاب دی دلیل الطالب، هغه په دلیل الطالب کې لیکي چې ان جميع الاموات من المؤمنين والكافرين في الادراك والسماع وعرض الاعمال ورد الجواب متساوون، دا ټول برابر دي. کافرم باقاعده خبره اوري، کافر تم په قبر کې حیات شته، حیات برزخی، ځکه خو هغه باندې عذاب راځي او هغه د هغې احساس کوي. بیا د هغه نه اوچت حیات د مؤمن دی، هغه د جنت د نعیم مقیم تماشا کوي. بیا د هغه نه اوچت حیات د شهید دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، بیا د هغې نه د اوچت حیات د پیغمبرانو دی. ان الله حرم اجساد الانبیاء على الارض، لیکن هغه حیات د دنیا د حیات پشان نه دی. بعضې بریلیان ډېر زیات چې کوم دی نو دغه کوي چې رسول الله دقسې ژوندی دی لکه توزه چې ژوندي یو، باقاعده هغه غوښې خوري او روټۍ خوري، بیبیانې ورته ورځي، اکو بکو وایي. هغه حیات د دنیا د حیات پشان نه دی. نو دی وجنه د جانبینو نه افراط او تفرید ته بعد وایي پیغمبران بالکل جماعت دی لکه کاڼې، نو دام زیاته ده او بعد وایي چې نه داسې حیات دی لکه د دنیا، خیر روټۍ پکې خوري او دارنګې بیبیانې ورته راځي. علیاذ بالله، عجیبه عجیبه خبرې دي. وعلى كل حال علماء په مابین کې مسله د سماع اختلافی ده، لیکن بار بار درته وایم که دو طالبان دي کې بحث کوي نو د آدابو به خیال ساتئ، دلایل پیش کوئ، ټیک ته بحوث، لیکن یو بل ته د کفر نسبت مه کوئ چې څوک سماع موتا مني نو کافر دی، چې څوک نه مني نو کافر دی. ځکه مسله د حضرت عمر د ابن عمر او د بیبي په منځ کې اختلافي ده. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ ابن عباس دا دواړه د سماع موتا قائل نه دي. هغه په دې آیت باندې استدلال کوي انک لا تسمع الموتى، تنشي اورول موتا، تمړو تنشي اورول، لکه څنګه چې یو سړی اصحاب څنګه ده انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء، اون چې مخامخ نو بیا هم ستا شونډو ته خو ګوري او وایي جوړه لکه دی څه خبره کوي، لیکن چې د کون شاوي څه پته ورته لګي، د کون چې شاوي هغه ته چې مخامخ نو هم نه اوري، لیکن چې ته ژبه وښودې دا بعضې طالبان ډېر رواني کون ته څه وایي نه او خیمه ته ښي او وایي جوړه دی ما ته وایي ته څنګه هلې، حالانکې د خبره نه یې کړي. نو دا بعضې طالبان د کون سره ټوکې کوي، ټوکې مه کوئ ته به چېرته کون شي. طالبان هر چا سره ټوکې کوي. نو یو طالب یو ګوره دې کون ته ښه دی به اوس ما ته پوره دا کوي، هېڅ طالب نه هغه ورته راوځي خیمه ته ښې ته به خندا یې ورسره وکړه چې لکه ما خو څه ویلي نه دي. نو چې د کون شا وي بیا خو پته نه لګي. نو دې وجې نه
ام المؤمنین وی چې انک لا تسمع الموتى دا پرې خبر باندې دلیل له چې دای ناوري او بل راضی ولا تسمع من فی القبور څنګه انک لا تسمع الموتى آیت وای قال وفي الباب عن بريدة وعائشة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وابو قدينة اسمه يحيى بن المحلب وابو ذبيان اسمه حسين بن جندب باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور انك لا تسمع الموتانا دا سماع موتا والا جواب ورکی چې تن نشي اورولی او کو خدای اوري لك وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى پیغمبر علیہ السلام د بدر په جنگ کې یو موټه د شګو واغشتو او د کافرانو مخ ته وشتو وی چې شاهت الوجوه نو د رسول الله د موټي هغه شګه د هر کافر سترګې تو رسیدا نو دا چا رسول و الله تعالی رسول و نو تمړو تنشي اورول کو الله تعالی اوري اپ دې باندې قادر ده چې الله تعالی ورته وایي تین شي اورول او که الله تعالی ورته اوري اورول شي بل انك لا تسمع الموتى تعرض دا انه ليسمع قران عليهم سره نه ده یو سمع يسمع ده یو ده اسمع يسمع نو دوالو کې تعرض نشته لا تسمع تین شی اورول او الله تعالی په خپل خاص قدرت هغه ته کوم نه لګیا دی اوري علامه آلوسی دا انك لا تسمع الموتى په تفسیر کې لیکي چې والحق ان الموتى يسمعون في الجمله مړو ته سما فی الجمله ثابت ده چې الله تعالی په مړي کې حیات پیدا کړي او هغه د سلام اچون کی سلام واوري او دا انك لا تسمع الموتى نسمنم چې قطعی ثبوت ته لیکن دل کې اسمع يسمع باب فعال نه ده نو تعارض پما بین د حدیث کې چې المیت يسمع او پما بین د آیت کې چې لا تسمعو ده دې کې تناقض نشته ځکه در تناقض هست وحدت شرط ده او دلته کې وحدت ته موضوع د محمول نشته په آیت کې موضوع ذات ته مسمع ده انک لا تسمع او په حدیث کې موضوع میت ته میت اوري او تی ورته نشي اوروله او دارنګ محمول په آیت کې لا تسمعو ده او هغه د باب فعال نه ده او په حدیث کې يسمعو ده او هغه فعل لازم ده نه دوړو کې څنګه تعارض رالو وعلى كل حال مسألة اختلافي ده باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ده قبرون زيارة څنګه ده وبه قال حدثنا ابن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي قالوا حدثنا ابو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قد كنت نهيتكم رسول الله فرمائے ما مخکمنا کړی وي عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه الله تعالی رسول الله ته اجازه ورکړه چې د مور د قبر زیارت کول شي ترمذی جلد ثانی کې به مویل یا بدر تراشی چې رسول الله د خپل والدی قبر ته لاړو چې هغه ابوا کې ده ابوا د مدینه منوره او د مکه مکرمه په منځ کې یو کله اوس کم نه سړک حکومت جوړ کړ طریق الهجره د دې سره قریب ده نو رسول الله مبارک د مدینه منوره نه لاړو د والدی قبر ته فزوروها استاسو د قبرونو زیارت کول شي فانها تذكر الاخره ذکر مقبره زیارت دا انسان ته آخرت یادای چې په دې مقبره کې د ما مشران پراته دي او زبم په دغه ځای کې راځم نو انسان بیا آخرت طرف ته متوجي شي نو د جمهور علماء په نسبت باندې قبرونو ته تلل دا جایز دی ابتدا کې ذکر رسول الله منع کړیو چې صحابه قریب العهد بالجاهلیه او د جاهلیت په زمانه کې هغه بوتانو ته سجدي کړې دي
نو خطر وا چې چرته قبرونو ته سجدي ونکي. نو هر کله چې توحید په قلوبو د صحابو کې راسخ شو نو بیا رسول الله مبارک اجازت ورکړلو كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. د دینه چې کومنو زیارت ته قبور ثابت شو. او شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن القیم او نور دا غي متبعین وای چې نه د قبرونو زیارت ته بنځي ځکه چې حدیث کې راځي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. شد رحال یعنی سفر بنکه مگر 3 جمعتونو ته. نو قبرونو ته تلل دا ناجایز دي تر دې پورې چې هغه وایي چې مکه مکرمه کې د حج کو نو د خپل وطن ته او کنه مدینه ته دی نو د جمعات په نیت چې د رسول الله په جمعات کې به زموږ کوما ځکه په حدیث باندې عمل راشي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد چې هغه کې مسجد نبوي دی مسجد حرام نه مسجد اقصی دی. او جمهور علما وایي چې نه د مدینه منوره نه د رسول الله د روضې د زیارت په نیت هم تللی شي. د علماء په مابین کې دا مسله اختلافي ده. علماء وایي لا تشد الرحال الى 3 مساجد کې مستثنا منه محذوف ده. مسند احمد کې هغه مستثنا منه ذکر ده. هغه ده لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد. جمعتونو ته د زیات ثواب په نیت مده کدینو د 3 جمعتونو ته ده. بعد خلک کوړی نه دي چې د جمعې مثبت معبد خان په خور کې کومه معبد خان جمعات کې یاره دهلی ته دم د جمعې مثبت جامع مسجد کې کوم نو د جامع مسجد د دهلی او دا کوړی د جامع مسجد یو ثواب دی. ولې دان کړه او پوچا باندې نو جمعتونه په ثوابونو کې برابر دي. او کډیر شوق دی نو بیا د الله مسجد حرام ته الته یو مو یو پلکته مسجد نبوي ته ورشال ته یو مو په زر ده مسجد اقصی ته ورته الته یو مو په 500 باندې بدلیږي. د 3 جمعتونو ما سیوا نور جمعتونو ته په نیت ته مزید ثواب مده. نو خبره د جمعتونو ده مطلق منع د سفر نه راغلی. یا خو تجارت ته پارم سفر ناجائز ده د سیاحت ته پارم سفر ناجائز ده د طلب د علم د پارم نو دی وجنه حدیث خاص ته د جمعتونو بارکه نه دی کې د قبرونو یا د سیر او سیاحت یا د نور ذکر نشته. بهرحال اختلافي مسله ده. البته خذ منکا ځکه هغه جزا فضا کوي بدعات کوي د قبر کانی پدان مگی د قبر جاروګانی پدان مگی عقیده دا چې بابا و ما تزویم را کوي نو دا ټول عقیده د بدعات او د کفر او د شرک دي. قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال ابن رجب حنبلي او زين الدين عراقي دواړه تلو بیت المقدس ته ځکه چې ورشو د ابراهيم عليه السلام قبر ته 40 میله کې بیا قريه الخلیل له نو الته د ابراهيم عليه السلام او د نورو پیغمبرانو قبرونه دي. نو دواړه ملګری روان شو خو چې مخامخ د جمعات منارخ کار شوي نه ابن رجب حنبلي ما خنیت بدل کو مخکینیت داو چې د ابراهيم عليه السلام قبر زیارت ته ځو بیا یې ما خنیت بلته جمعات پنځ زم دی ولې حدیث کې چې راځي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. زين الدين عراقي ورته ویل هغه 3 مساجد کې دا جمعتن داخل له اذا خذوا قدر ما كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزورها. ذو خد زيارت قبر د ابراهيم پنځم نو ابن رجب هغه غلط. قال ابو عيسى حديث بريدة حديث حسن ولما الولاد عند العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي بن إسحاق. وبه قال سنة بن حريث حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة قال توفي عبد الرحمن ابن ابي بكر بحبشي ده زينم ده
قال فحمل الى مکه داغه جنازه مکه مکرمه تراله شو فدفن فيها فلما قدمت عائشه هر کله چې ام المؤمنین حضرت عائشه د مدینه منورینه مکه مکرمه تراله اتت قبر عبد الرحمن درور قبر تراله او بیا دا شعر وی وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة ما منگا او دوارا ملگری دا جزیمی پشان حکمتا دیر زمانہ من الدهر دیر وقت زمانینا تردی چې خلق بوي لن يتصدع دا دو مرګري به دیو بل نه جدا کیږي فلما تفرقنا هر کله چې موږ جدا شو کأني گویا ز و مالکن دا مالک مرګرو دې مړو لطول اجتماع سره د وګدو اجتماعنا لم نبت لکه موږ یو ځای شپم نه تیر کړی مرګره چې د سړی مړ شي ناغه ټول د وصال رلی بیا د سړی نه یری حالانکه شل کاله دو مرګري یو دیو آیو مرګره ته مړ شنو 2 کاله پسې بیا بالکل یری او داړو خیال هم نیو چې ما سره هغه چرته یو دی شو د ماضی هغه خبرې انسان نه ټول یری شي مولانا غلام غوث رحمت الله علیه د مفتی محمود رحمت الله علیه په وفات لوی مضمون لیکلو ترجمان اسلام کې او دا 2 شعرونه لیکلي د دوړو مې کې مینه و بیا معمولی اختلافات رالل لیکن اختلافاتم لله چې مفتی محمود صاحب وفات شو مولانا غلام غوث صاحب جون دیو نه بهترین مضمون کې لیکل دي او دا غي په سر کې دا 2 شعرونه لیکلي وکنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة ما نبي ضرور په قبر دا اشعار ہوئے چې تاو زمانه کې خډېر لوی زمانه او ده تیر شوی دا اسی لا فراق اغار خبر مونږ نه یری کی ثم قالت والله لو حضرتك کتا جنازه کې دی ما دفنت الا حيث مت ما به حبشي کې دفن کړي وي ولو شهدتك ما زرتك او دغه ستا جنازه کې بیا بنو مراغله مطلب دا ہے چې جنازه د یو دین بل دې ته موړو مکه دې کې سړی دفن کا باب ما جاء فی کراهیت زیارت القبور للنساء خذ د پارا د قبرونو زیارت څنګه ده نو بعد وای ابتدا کې چې سړی منو نو خدم منوي بعد وای خدای سم منري ذکر روایتو کې را دي لعن الله زائرات القبور لعنت دی پاغه خود چې هغه د قبرونو زیارت کوي خزه د خپل پلار د خپل رور د خپل بچی او د خپل خاون قبر تتلی شي او دینه ما سوا نور قبور ته نشي باباګانو باندې خدي ګرځي بابا باندې وبي قال سنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن عمر بن سلمة عن ابي ان رسول لعن زوارات القبور پیغمبر علیہ السلام لعنت لګي پاګه خلو چې ډیر زیارتونه کوي د قبر نو خدای وایي چې زواراتونه من راغلي د یو دل خدای لاړه نو ابو داود کی روایت ته زائرات القبور ده چې نفس د قبرونو زیارت ته دي ځکه چې د خدای پتلو کې فتنه ده بل خدای جذف ده کوي بل اکثر شرکی کارونه کوي قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض العلماء ان هذا كان قبل ان يرخص النبي في زيارة القبور فلما رخص سړو ته چې اجازت ملاو شو نو خذو تم ملاو شو دخل في رخصتي الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن اوتبوت بیا ویوتبوت باب ما جاء في الدفن بالليل د شپې مړه دفن کول دا جایز دي خود رسول الله مبارک تدفین پشپا کې شوی دی خود پیغمبر علیہ السلام ډیر صحابه پشپا کې دفن کړی دي وبي قال سنا ابو قريب ومحمد بن عامر السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن ارطاب عن عطاء بن عباس ان النبي عليه السلام دخل قبرا ليلا
رسول الله د یو صحابي قبر ته په شپه کې ور داخل شو، فاسرج له سراج، نو ډیوه ورته بله شوه، فاخذه من قبل القبلة، رسول الله غمړه روشت کو د قبلې د طرف نه، دا د احناف مذهب دی، په لحد د پاسه به کټ کېدي او د هغې طرف نه به مړې قبر ته هغه کوز کې یو دی سل دې ته وایي چې مړې د قبر هغه د خپو طرف چې دلته کېږي او داسې راکاږي باکه کټ دلته کېږي او دا لحد دی داسې راکړې ته سل وایي، او یو دی وضع ده د قبلې نه په لحد کې، نو احناف وایي وضع ښه ده، په لحد د پاسه کټ کېده او مړې روغونې راوچت کو کوزې کاغه وایي نه رای کاږه د خپو د طرف نه داسې راکاږه، د قبر چې کوم طرف ته خپې وي هغې جانب نه راکاږه. دا زموږ دپاره دلیل دی چې رسول الله هغه د قبلې د طرف نه راوچت کو، وی رحمک الله ان كنت لأواها، پتا د خدای رحمت وکړي، ان كنت لأواها، تا الله تعالی ته ډېر رجوع کوونکی وي، طلاء للقرآن، د قرآن ډېر تلاوت کوونکی، وکبر علیه اربعا، او جنازه پہ سلور تکبیر وکا، جنازه سلور تکبیر ده. قال وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو اخو زيد بن ثابت قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وكذب اهل الميلاد وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة احناف، وقال بعضهم يصل صلا راکاږي به د خپو د طرفنا، یعنی د قبر هغه جانب چې کوم د مړي خپې هلته کې خوی شي هلته به کټ کېږي او داسې به راکاږي. ورخص اکثر العلم فی الدفن باللیل، د شپې دفن جایز دی، او ډیوا او ګیس وړی شي. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د مړي سره اور بل کړه، اور به په سر وړو، هغه ناجایز دی، لاټین او ډیوا دا جایز ده. باب ما جاء فی الثناء الحسن علی المیت، د مړي تعریف بکې، د مړي بیا دد مو آیا، ځکه ستا گواهی داغه د بخنې ذریعه ګرځي. وبه قال حدثنا عبد المنيع حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حميد بن انس قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فاثنوا عليها خيرا، خلق اداره خسړې، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال انتم شهداء الله في الارض. قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عبيدة وابي هريرة قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون عبد الله البزار قال حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا داود بن ابي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الدؤلي قال قدمت المدينة فجلست الى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا، يلا دير خساليو، فقال عمر وجبت، فقلت لعمر وما وجبت؟ قال اقول كما قال رسول الله دغه سیو دل ویلو، رسول الله فرمایلو ما من مسلم يشهد له ثلاثه، دیو مسلمان بارک درې تنه گواہی ورکی چې خسړیو، الا وجبت له الجنه. قال قلنا واثنان، كدوتنوي قال واثنان، قال ولم نسأل رسول الله عن الواحد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو الاسود الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو سفيان، دا حضرت حسن او دا حسين استاد دے ابو الاسود الدؤلي او بنحوي واضع دے. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا، دا یو طالب وړوکی زوی مړ شو، دا وړوکی بچی به مور او پلار ته شفاعت کوي. وبه قال سنا قتيبة عن مالك بن انس حدثنا الانصاري حدثنا مان حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سيد صهيب بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه، دیو مسلمان درې بچي مړ شو، فتمسه او بیا ورسیږي دته اور، الا تحلة القسم، ها په جهنم به تیریږي. دیو مسلمان درې بچي مړ دي او د انا لله و انا الیه راجعون ویلی دي، نو دی به الله تعالی په دوزخ حرام کی، ها بره تیرېدل خوشته، ځکه آیت کې راځي وان منکم الا واردها، نشته د یو ستاسو نه مګر هغې د پاسه به تیریږي، نو مؤمنین به کالبرق الخاطف تیر شي لکه د بجلۍ په شان،
او بعض بل غرور تیریږي او کافرانو په کلان دی ورغورځيږي. نو الا تحلت القسم ذکر الله تعالی قسم خي و ان منکم نه ده پتاسو کې څوکم نو پلار مټي پاغه باندې مضبوطی شي. یا بل معنا ده چې د لوی ذکر د کولو شابه خپل خلو کې ډوبي، هر یو بالغ په خپل خلو کې بډوبي او معصوم خو پات هغه مور او پلار راکاږي جنت ته. بل روایت کې راځي چې یو سړی بچي مړ شو تامل خلقت نو د پندو میاشتو بچي د ښځې پیدا شو، کله کله ښځه ناجوړه شي د لږې مودې بچی پیدا شي، نو دغه وړوکی ماشوم بچی به د مور او پلار د نوم په ذریعه راکاږي. ماشوم چې پیدا کېږي نوم هم ورسره وي، نو دایڼه ته هغه نوم پرېږي، دا پوره یو پیپ وي، د دغه پیپ په ذریعه ماشوم ته خوراک ځي، نو دا نوم به د مور او پلار نه را چاپېره کړي، دا به مضبوط پړی چې دی به د جنت ته بوځم خدای. دا الله تعالی به د هغې وړوکي بچي هغه شفاعت قبول کړي. قال ابو ذر قدمت اثنين زما خدو واړه ماشوم بچي مړه دي. قال واثنين فقال ابي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن انما ذاك عند الصدمه الاولى. دا الا چې سړی ته د مرګ خبر ورغه او د یکدم وي انا لله وانا اليه راجعون. قال ابو سعد حديث غريب وعبيد لم يسمع به وبي قال سنة بن علي الجهضمي ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربي بن يارق الحنف قال سمعت جدي ابا امي سماك بن الوليد، يعني لما جد فاسد جدي ابا امي مراد جد فاسد جد سينا ابن يارق الحنف قال سمعت جدي ابا امي سماك بن الوليد، يعني لما جد فاسد جدي ابا امي مراد جد فاسد جد سينا دا پلار تا جد صحیح وي. يحدث انه سمع ابن عباس يحدث سمع رسول الله يقول من كان له فرطان دا چا چې دو پیشرا ولاړو، فرط پیشرا ته دا بچي بمخ کې موجودي د مور او پلار د پاره په جنت کې. من امتي ادخله الله بها الجنه. فقالت عائشه فمن كان له فرط من امتك دا چا چې یو بچي تللی. قال ومن كان فرط يا موفقه رسول الله بی ته موفقه وي چې الله تعالی ستا په ذریعه باندې ډېرې مسلې د فقه خلکو ته څرګندې کې خدای تا ته توفیق درکړی دی. قال فمن لم يكن له فرط د بیبي اولاد خو نو یا د خدای رسوله د چا چې اړو ماشوم اولاد نه وي. قال فانا فرط امتي زه پیشرو یم لن یصابوا بمثلي، هغوی ته زما د فراق نه لوی بل مصیبت بل نه دی رسېدلی، د پیغمبر جدایي د امت لپاره لوی مصیبت. قال ابو اسحاق حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عبد ربي بن بارك وقد رواه غير واحد من الائمه. وبه قال حدثنا ابن سعيد المرابطي حدثنا حبان بن هلال انبانا عبد ربي بن بارك فذكرناه سماك الوليد هو ابو زميل الحنفي. حقیقی شهید خواغه ده چې په جهاد کې د شهادت په نعمت الله تعالی سرفراز کی. دا غینه ما سوا سلور شهیدان هغه دي چې هغه په حکم د شهید کې دي. وبه قال حدثنا الانصاري حدثنا مان حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المطعون فطاعون یو سړی مړ شو، الله دې تاسو او موږ ټول مسلمانان د طاعون نه وساتي. طاعون یو بیماری ده، پترخ کې یا پمغانو کې یو دانه راوخیږي او یکدم بیا بلا خلک په هغې باندې مري. او والمبتون کم یو سړی چې په درد باندې مړ شو، د خېټې د لاسه مړ شو. والغرق په دریاب یا تالاب کې ډوب شو یا په کوی کې ډوب شو، دا ټول مغروقین دي. وصاحب الهدم پچا کمر را پریوتو، کور پہ را پریوتو. او بل والشهید فی سبیل الله. قال وفي الباب عن انس وصفان بن اميه وجابر بن عتيق وخالد بن عرفة وسليمان بن سرد وابي موسى وعائشة. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبيد بن أصبات بن محمد القرشي الكوفي
حدثنا أبي حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال سليمان بن سرد لخالد بن عرفة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه چالا رچ گیڑی مڑکو لم يعذب في قبري فقال أحدهما نعم دام شهيد ده. قال أبو إسحاق هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون فيو کلی کدا طاعون بیماری را لما تختا که تختی او مرگ دی مقرری نمری با بچکی گنا علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا تختی دلی مرگ نا خدای وی تختی دی خو نشی مڑا شی اغا دی کمڑو شو نو دی وجنا تقدیر نا تختی دی نشی نه پیو ده کې چې د طاعون بیماری وی بیا متختا دا مړی بسوخ خی د دې بیمارانو علاج بسوخ کوي تخت ما کستا مرګم دغه ده کې مقرر په تختې دو ته نه خلاصيږي ها چې یو ده کې طاعونی التمزه یو ده لکه حضرت عمر روانو شام ته چا ورته وی سرغ ته رسیدلو یره چې مکه مده په شام کې ډیر لوی طاعون ده حضرت عمر صحابہ را جمع کل چاوی نزو فیصلہ داو کچی نزو یو صحابی ورطوی چی اتفر من القدر تقدیر نا تختن ورطوی افر من قدر اللہ الى قدر اللہ فقال بقیت رجز دا عذاب سے حصہ پاتے دا پا یو قوم مانے عذاب راغلے ہو نو دا غیس مرض اسم پاتے دے ارسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض فيضمك كطاعون راغي وأنتم بها أو تاسوالت موجود يي فلا تخرجوا منها تاسو بیا دا غزمك نموزي ذكا چالت سکم نا جوڑا خلق تے دا غی علاج بسوک کئی ایتا بروٹی او بسوک ورکی او چه کمڑی دی غبا دفن کئی سوک بللا چه تاسو دا غدین لالی نو نور خلق با مخپلو کلو کی نپری دی چه مرا دی تاسو نبا دا طاعون بیماری منکر راشی لکه یو ملک دانیوی نو سعودی حکومت اعلانو کی چه دا غی ملک خلق دی عمری تا نرا دی ملکونو بیا ہوئی یو ملک چه بیماری نور ملکونو بیا اعلاناتو کی چه دا پلان کی ملک سڑی دی منگ تا نرا دی لکه بعد خلق دا فر من المجذوم فرارک من الاسد بانے عمل کئی چه دا یو بیمار نبل بیمار تا بیماری لگی نو مزه دې کده نور وطنونو خلق بم درته په بد نظر ګوري او اذا وقع بارض کپ یوزمک کیوی ولستم بها او تاسو الت نی فلا تهبطوا عليها التموردی ذکا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه حکم درته متوجه ده قال وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة قال ابو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح باب ما جاء في من احب لقاء الله احب الله لقاءه دزن کدن په حالت کې مړی تا برزخی امور سرګن شي نبي مومن غواړي چې الله ته ډیر زر ورسي دزن کدن په حالت کې مومن ته د جنت تمام مناظر ښکاری او کافر ته د دوزخ مناظر ښکاری نو مومن بیا په مرګ باندې خوشاله وي او کافر لګیا دی غم کوي چې اوس به د دوزخ ته ځم مرګ اگر چې ټولو ته ډیر زیات ناکار ښکاری خدای دا مرګ مې وساتي نو دا اعتراض مه کوئ چې مرګ خو د چام نه دی خوښ نه مرګ د هر یو سړي نه دی خوښ لیکن چې د مرګ نښې په سړي باندې څرګندې شي نو دغه وخت کې بیا مومن خوشحالیږي چې اوس به د الله تعالی رحمت ته ځم قدرتی د ځن کدن په حالت کې بیا بله زندگی شروع شي او دا د دنیا زندگی ختمیږي نو مومن ته مناظر د جنت ښکاری حسن بصری د ځن کدن په حالت کې بېهوشه شو نو شاګردانم زوروري په زور یې ویښ کو
چې څه وصیت راته وکړه. نو حسن بصري په ډېر افسوس ووی چې نبهتموني عن جنات و کنوز و مقام کریم. ما هو باقاعده د جناتو د چینو د نعمتونو لګیا تماشا کوله، د هغې نه مراویښ کمه. زمونږ ملګری مصطفی حسن صاحب الله دې د هغه په قبر انوار نازل کړي، ما سره 4 کاله مدینه منوره کې ملګری و. بیا هغه فارغه شو، مخکې داخله ونه شوه، بیا راغی، بیا فیصل آباد کې نوکرو. بیا ما ورته کوشش وکړو حقاني ته را منتقل شو، د سعودي حکومت ته طرف نه دارالعلوم ته راغی. دلته کې څه موده مدرس و، ډېر یو پاک انسان و، مدینې سره ډېره مینه وه. نو بیا ناجوړه شو، غریب دومره ناجوړه شو چې بالکل قریب الموت و. نو د موت نه یو څو منټه خپلې ښځې ته ووایي چې ما ته خو د مدینې منورې ویزا ولګېده. هغه هم حیرانه وه چې ده نه پاسپورټ ورکړی و نه څه. بیا ښځې ته ویې ده که نه د ما پاسپورټ ته راواله. هغې غریبو بکسونو کې چېرته ولټولو، ورته یې راوړو، ده پرانیستو، دا ګورې نه ما ته د مدینې منورې ویزا لګېدلې ده او دا کجورې ولې نه خورئ دا هغه دی. او بیا یې ساه ورکړه. نو قدرتي هغه مناظر را څرګند شي. دغه وخت بیا مؤمن خوشحاله وي چې غیره د الله تعالی رحمتونو ته ځم، او کافر ته د جهنم مناظر ښکاري. دغه وخت کې د موت محبت او کراهیت ته. وبه قال حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجلي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت درخاستی صاحب چې کله دنکدن نو ډاکټرانو ورته وړي بس کار پرېښو. وی دیوانے اب بھی میں آپ کو 2 حدیث سناتا ہوں. دغه وخت کې ورته 2 حدیثونه واورول. اب حدیثو باندې ډېر عاشق و. وی به ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم اللہ حدیث یار که تکرار میں کنند. دغه په وجبه همیشه به حدیث 2 حدیثونه واورول او د هغې نه پس د دې جهان نه لاړو. نو دا حسن خاتمه وی چې یو مومن ته په داسې حالاتو کې روایات یادي. نو قال رسول الله فرمای من احب لقاء الله، څوک چې د خدای ملاقات محبوب غني احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب نبي موسى ابي هريره وعائشه. قال ابو عيسى حديث عبادة بن صامت حسن صحيح. وبه قال حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن ابي عروبه قالت ام المؤمنين دا په امت باندې ډېره زیاته مهربانه ده. هغې ویه رسول به دا تپوس کولی شي یا نه، راشه ده تپوس وکړم. نو رسول الله ته یا رسول الله کلنا نکره الموت، مونږ کې خوري او سړی مرګ مکروه ګڼي. دا د ام المؤمنین شفقت ده په دې امت باندې. هر یو سړی د مرګ نه یېرېږي، څوک مرګ ته غاړه ږدي. نو ځکه بي بي تپوس وکړو چې د حدیث نه خو من احب لقاء الله او په خارج کې هر یو سړی موت. رسول الله ورته لیس ذلک ولكن المؤمن اذا بشر برحمت الله. د ځنکدن په وخت کې چې مؤمن ته د جنت زیری ورکړی شي ورضوانه وجنته احب لقاء چې کله بوزمه واحب الله لقاءه وان الكافر اذا بشر بعذاب الله. د ځنکدن په حالت کې دته د دوزخ تمام مناظر ښکاري وسخطه او د خدای ناراضتیا. کره لقاء الله وکره الله لقاءه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في من قتل نفسه. الله دې تاسو موږ ټول اوساتي. کله نا کله یو سړی دومره بزدلي اختیار کی چې د دنیا نه تنګ راشي نو دان په ګولۍ ولي، تماچه کپرې ته ونیسي، چړه خېټه کې خښه کی. قاتل د نفس په همیشه هم په دغه عذاب کې مبتلا چې په کومې ځان وجلی دی. که په چاقوی ځان وجلی نو جهنم کې به ورسره چاقوي او خپله خېټه کې به منډي، یا به ورسره تماچۍ او خپلې کپرې ته به نیسي. وبه قال حدثنا ابن عيسى حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. او دا قول لسفيان ثوري او دا اسحاق بن راهويه ده. امام احمد وی لا يصلي الامام،
امام دی په موز نه کوي د کلی لوی مولا او قاضي دی په موز نه کوي او طالب دی ولېږي چې هلکه دا ورشه د جنازې په موز په وکړه جنازې موز خو شته ځکه د اهل قبله نه دی لیکن امام او قاضي او لوی مولا دی ځکه نه دي چې د خلکو پړونو کې د دې نه نفرت پیدا شي چې هلکه خودکشي دومره لوی جرم دی چې مولایانې جنازې ته نه دي راغلي نو دا ترهیبا چې د خلکو پړونو کې د خودکشۍ نه نفرت پیدا شي ورنه جنازې موږ دپاره به څوک لیږي امام احمد وی لا یصلی الامام امام المسلمین یا قاضی یا یو لوی عالم به په موږ نه کوي زجرا وتوبیخا لهذا العمل القبیح چې د خلکو پړونو کې د دې عمل قبیح مذمت پیدا شي ويصلي عليه غیر الامام او طالب دی ورشي باب ما جاء في الصلاة على المديون سر کې بچ مړ راړې شو نو رسول الله مبارک بووي چې د پد د خلکو قرض شتا ویاو جی نو څه پیسې دومره پریخي دي ویاو جی نه بیا به په جنازه وکا او کنه ورته چې نه جی پیسې خو نه دي پریخي د خلکو قرضې پی دي نو وی په خپل مړی خپل جنازه کوي د پنه کوم دام زجرن و توبیخن بعض خلق قرض بالکل گادرم نه غني پیسې به علی چې مطالبت کې ټکم نه درکې یو پیسې نه درکې نو داسې کسانو باندې علماو ته پکاره جنازې موږ نه کوي یو طالب هلکه موږ په د جنازې موږ نه کوو ظالم د خلکو نه قرضې اخیستې دي او پیسې نه ده ادا کړي نو فرق به رسول الله فرمایل چې دی هلکه څوک پې د جنازې موضوع کوي لیکن کله چې بیت المال ته غنایم رالل نو بیا به رسول الله تپوس وکړو چې هلکه سي پریښي وي نه وی دا به د بیت المال نه د قرضه ادا کما نو بیا به رسول الله د بیت المال نه د هغې سړي قرضې ادا کول نو قرض دام ډېر لوی وبال له الله دې تاسو موږ هم د قرضونو نه وساتي د بعضې خلکو مزاجي قرضونه علي بعضې طالب قرضونه علي بیا دارالعلوم نه وتښتي دکانداران مونږ ته راځي د پلان کې طالب هلکه چا درته وی چې ورکو ورته قرض وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود اخبرنا شعبة عن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتادة يحدث عن ابيه ان النبي عليه السلام اوتي برجل جنازه راړې شوې او سړي ليصلي عليه چې رسول الله په د جنازې موضوع کې پیغمبر علیہ السلام صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا پدې د خلکو قرضې دي او د څه نه دي پریخي ابو قتاده وی هو علی یره چې به دا قرض ورکم د جنازې موږ په کوي نو دا د ابو قتاده د طرف نه تبرع هغه چې کوم نه تبرع وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بالوفاء پورا کېبا قال بالوفاء فصلى عليه مدینه منوره کې یو طالب د ګلګت مړو د جمعې وضو کو مسجد نبوي کې بیا جامع ته لاړو جامع سره خوا کې غر ده مرګورو سره بار وختو چراکوز شو کمرې ته راغی وفات شو نو مولانا عبدالغفار حسن جوندی دی اوس اسلام آباد کې دی خدای دې خوشحاله ساتي دی خو سلفي لیکن ډېر معتدل دی دا کابرینو د دیوبند ډېر احترام سره به یې نوم اخیستو هغه بیا په جنازه جنت البقیع کې په جنازو شو د مدینې منورې مقبره کې هغه اعلان وکړ که په دې طالب د چا قرضه ده به ادا کړم لکه طالب د کېدای شي سینې پریخي نو که یو استاد دی او طالب باره کې ذمہ داري والی لکه ابو قتاده وی چې جی د جنازې موږ پې وکړئ او زه به دا ادا کړم بابو ما جاء فی عذاب القبر عذاب قبر حق ته بعضی کسان د عذاب قبر نه انکار کوي تمام اسلامی فرق چې څومره دي ائمه اربعه هغه وایي عذاب قبر حق ته اختلاف پدې کې دی چې په قبر کې دا عذاب جسم او روح دواړو ته دی که اواز جسم ته دی او که اواز روح ته دی نو معتدله د عذاب قبر نه انکار کوي لیکن شان ورشاه صاحب وایي چې ټول معتدله نه معتدلو کې بعد غټ غټ معتدله دي چې هغه د عذاب قبر نه انکار کوي لکه زرار ابن عمر او بشر مریسی
دغه څه غټ غټ معتدله ورنه بعد معتدله عذاب قبر منی. دې زمانه کې ډېر انګریزي خوانان دا عذاب قبر نه انکار کوي چې عذاب قبر کم ځای دی، حالانکه عذاب قبر د قرآن مجید نه ثابت دی او د روایات مشهورو نه ثابت دی. قرآن نه ثابت دی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو بارکه آیت دی چې اور پاغی باندې وړاندې کیږي سحر او ماښام. ویوم تقوم الساعه دا پیاتف دی او معطوف غیر معطوف علینا. نو مخکینی عذاب نه مراد عذاب قبر دی. کته په سمندر کې ولې غرق نه التم در باندې به اور بلیږي او الله په دې قادر دی. نو دا فرعونیانو بارکه راځي النار یعرضون علیها اور به وړاندې کیږي هغه ته غدوا وعشیا سحر ماښام. او ویوم تقوم الساعه کله به چې قیامت شي ادخلوا آل فرعون حکم به ملاو شي چې فرعونیان داخل کوي اشد العذاب. نو دا ویوم تقوم الساعه په ما قبل باندې معطوف ته او معطوف غیر دا معطوف علینا. نو دا نص د قرآن نه عذاب قبر ثابت شو. دارنګه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ډیرو صحابه وی د دې صورت نه مونږ ته عذاب قبر معلوم شو. وعلى كل حال روایات دا عذاب قبر بارکی تواتر معنوی ته رسیدلی دي. نو عذاب قبر حق ده. وبه قال سنا ابو سلمة حمل خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره اذا قبر الميت يا اذا قبر احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان. دو فرشتي تکي توري او شني سترګي دي او ډیر کریش شکل ده ځکه ورته نکیر او منکر وي. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. دا منکر او نکیر لویه محکمه ده. دا نه چې دو فرشتي دي نه دا لویه محکمه ده. هر محکمه کې دوه تنه هغه مړي ته ځي. د یو نوم نکیر دی د بل نوم منکر دی. منکر مانا ډیر قبیح المنظر شکل ناشنا دی. فیقولان دی چې مړي ته راشي تپوس ته کوي ما كنت تقول في هذا الرجل. دا حدیث مختصر دی. اول تپوس کوي چې رب دې څوک دی، دین دې کم دی، کتاب دې کم دی. بیا د رسول الله مبارک اغا چهره انور ورته مخامخ شي چې ما تقول في حق هذا الرجل. الرجل کسن دغه سراړو امتحان علی چې پیجنې او کنه. نو مومن ټیک ټیک جوابونه کوي زما رب الله، زما کتاب قرآن، زما دین اسلام او دا د رسول الله مبارک مخ ده. فرشتي ورته بیغمه ودشه ستا د تندینه مونږ ته معلومې ده چې ته به مونږ ته دغسې جوابونه راکې. وای د نر زوی جړه په زانګو کې معلومیږي. بیغمه ودشه لکه څنګه چې ناوي دی. او کافر او منافق په هر سوال باندې دا جواب ورکوي ها ها لا ادري. ها افسوس ما ته اوس پته نشته، ما ته هېڅ پته نشته دی. نو بیا به پې قبر راجوغ شي او پوښتۍ به یو بل کې ورننوځي. فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. د رسول الله تصویر ورته مخامخ کی او کنه رسول الله ورته په قبر کې ښکاری. حق خبره دا ده چې رسول الله ورته په قبر کې ښکاری. الله تعالی د ځمکې دا تمام حجابات مرتفع کی. د دې نه تر مدینه منورې پورې څومره غرونه دي، څومره دریابونه دي او کم از کم قرویت الشکل. لیکن الله تعالی د ځمکې دا تمام حجابات مرتفع کی. لکه د ټي وي په شیشه ته لګیا دی د کراچۍ لوبه ګورې هغه حجابات ارضیه ټول مرتفع شي. نو مومن وی فیقول ما کان یقول. په دنیا کې چې کومې خبرې کولې هغه به هلته جواب ورکړي چې هو عبد الله ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا. ستا درون تندینه او دروخانه مخ نه دا څرګندې ده چې ته به مونږ ته دا جواب ورکې
ثم يفسح له في قبره بیا اللہ تعالی ورته په قبر کې فراخی راولي. مولانا رشید احمد صاحب رحمت الله علیه جی بسړو یو ځل دا عالم تعریف بیانولو چې دا عالم دا درجه دا درجه ده. دې بوډا ما اتیاو کالو نه اورېدلې مو سماته یو ځواني جینې خطر لګلې چې ما په نکاح والا د بستا خدمت کوم، حالانکه دا اوس خدا وادنه ما د مرګم او هغه ما ته خطر لګلې دا عالم دومره لوی درجه ده. زم ناسم اتفاقا ما ته مولانا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مورتے حضرت اس کی درخواست کو رد نہیں کرنا چاہیے، کہ مجھے آپ سے یہی توقع تھی، آپ یہی جواب دیں گے. میں نے قسم تپوس کنم گا مور سر بیا ډیر عجیبه انسان خوشحالي دو ما جی درخواست ولې نه منظوره نیتان زموم دا توقع چې دغه جواب براکي. وعلى كل حال فرشتے بورتوئی قد كنا نعلم انك تقول هذا، تانا زمگا دا امیدو چې تبا دا استادا تندید دی خبری مونترانا را کولا. ثم يفسح له في قبره بیا با قبر ورطا فراخشی 70 ذراعا في 70 او یا گذب اوگدی او یا گذب پلنی او دا 70 کلمه دا تکسیر دا پارا را دی دیرو دینو کی. مطلب دا دا اللہ تعالی ورطا قبر فراخ کی. ثم ينور له فيه قبر کے بورتا اللہ رانا پیدا کی او بیا بورتا بیغم او دشا. فیقول دے بوئی ارجو الى اہلی ما خلق پریدئی چې خپل مور او پلار او خدای او زامونو تلک دا وایم چې لکه خبر نه الله تعالی خو ما ته په قبر کې ساجيباجي براناګانې پیدا کړوي بخلم فاخبرهم چې خپلوانو ته خبر ورکم بما انعم الله علی فما خدای سره لوی احسانات شو. فیقولان فرشتے ورته پرې د دنیا نم کنومت العروس ادشا لک څنګه چنابی فارغ البالی بیغم پا پالنگو دشی. فیقول الذي لا يوقظه چنبی دارا کئی دیلر الا احب اهله الیه نیمش پک ورطا خاوند راشی ورطا وی قومی او دا ورطا وی اهلا وصالا ویا مرحبا بک یا زوجی حتى يبعثه الله من مسجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت لا أدري فيقولان قد كنا نعلم. سادة طور تندين دا معلومه را اللہ تعالی دې موږ ټول ته د جوابونه القاو کی.